آیا ستاسو نوم ایزی پیسه د هیلث انشورنس په نوم باندې 500 یا 1000 روپۍ د میاشتې کټ کوي؟ د دې وجې ډیرو ملګرو ایزی پیسه پرېښې ده. د ایزی پیسه ډو استعمالوي نه، اکاونټ یې بند کړی دی. یاره زه چې پکې پیسې واچوم زما نه کټ شي، زما نه 500 کټ شي، څوک وایي زما نه 1000 کټ شي، څوک وایي زما نه 300 کټ شي. دا وي د کمپنۍ نه کال راغلی و 0347 نه، او جینۍ وه یا سړی و هغې څه خبرې وکړې او هغې نه بعد زما نه فوراً هغه ټایم سره هم 500 کټ شوې. اوس هره میاشت یا به دویمه میاشت درېیمه میاشت زه موبایل کې پیسې واچوم هغه ایزي پیسه کې او زما نه کټ شي. نو دا ستاسو په ایزی پیسه باندې دی یو هیلث سروس دی، وي تاسو ته به پری ډاکټر میلاویږي، پری علاج به کوي وغیره وغیره. دا مختلف سروسونه یې دي. خو چونکې مونږ په کلو کې ساده اوسېدونکي خلکو مونږ خو دغې خبرو ته نه دونه اوزګار یو، نه مونږ سره دونه پیسې شته چې مونږ ځان له انشورنس یې وکړو. او البته زمونږ د مزدورۍ چې کومې پیسې هغه مونږ ایزي پیسه کې واچوو پیکج دپاره یا د سیوینګ دپاره چې یاره دا بچت شي په دې کې، نو هغه زمونږ نه دي وخوي. اوس دا طریقه دا څیز ختمول څنګه دي، یا تاسو نه پیسې کټ شوې دا پیسې واپس کول څنګه دي، دا دواړه طریقې شته. دا طریقه هم په دې نننۍ ویډیو کې تاسو زده کړئ او ویډیو به نور ملګرو سره هم شیر کوئ چې کوم ملګرو دا مسله ده چې ټول د دې مسلې نه بېغمه شي. طریقې کار څه دی؟ که چېرې تاسو سره په ټیلینار سیم باندې ایزي پیسه وي نو خپل ټیلینار سیم نه به *786# ډایل کې. دا چې تاسو ډایل کې تاسو په سکرین باندې دا قسم یو پیج راشي، په دې کې تاسو کتئ شئ دا لاندې 10 نمبر یو آپشن دی، دې ته لیکلي کسټمر سپورټ. کسټمر سپورټ باندې وکلیک کې، دې باندې تاسو کلیک کې تاسو ته بل داسې یو پیج کولاو شي. دې کې د 4 نمبر آپشن تاسو کتئ شئ. 4 نمبر آپشن کې لیکلي دی انشورنس سروس ریورسل، چې انشورنس کم سروس تاسو لګېدلی دی دا پیسې چې تاسو نه کم کټ کېږي ریورسل د دې واپسي دا زه واپس کوم. نو دکې باندې وکلیک کې، دې باندې چې کلیک کې نو دلته ګورئ دوه قسمه انشورنس دی، یو 1000 روپۍ میاشتو والا دی او یو 500 روپۍ میاشتو والا دی. تاسو ته کم یو لګېدلی دی، 1000 روپۍ تاسو نه کټ کېږي او که نه 500 روپۍ تاسو نه کټ کېږي. نو چې کم یو آفر تاسو ته لګېدلی دی نو هغه په دې کې سلیکټ کړئ. که 1000 والی نو دا لومبنی آپشن دی، او که 500 والی نو دا دویم نمبر آپشن دی، دغه به سلیکټ کړئ. دې باندې چې تاسو سلیکټ کړئ نو بیا دې تاسو ته وایي چې تاسو نه پیسې کمې کټ شوي دي، کم میسج راغلی دی په هغې کې یو ټرانزیکشن آی ډي لیکلي TRIX ID بیا NC لیکلي داسې په قطار باندې یو لسه ته NC، نو هغه NC خو به تاسو سره میسج کې وي، هغه NC به دې ځای کې ولیکئ او سینډ به یې کړئ. بس دا چې تاسو دې کې ولیکئ او سینډ یې کړئ نو چې تاسو نه کومې پیسې کټ شوي هغه به هم را واپس شي، او ستاسو د انشورنس دا کوم سروس چې کوم دی نو دا به هم په ایزي پیسه باندې بند شي. بیا دپاره به ستاسو نه پیسې نورې نه کټ کېږي. که کټ کېږي نو اول به تاسو سره کمپنۍ نه کال راځي، هغې به تاسو نه تپوس کوي چې آیا تاسو دا سروس ولګو او که ونه لګو، نو به ته وایي ډېره مهرباني موږ له مه لګوه، دا شته چې کوم بند شو دغه شکر دی. نو امید دی چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي، ډېره د کار او ډېره ضروري ویډیو ده. خامخا یې ملګرو سره شیر کړئ چې هغې ته هم پیدا واخلي، او که ستاسو په ایزي پیسه باندې دا سروس لګېدلي نو دقه طریقې کار دی. دې طریقې کار سره خپل ایزي پیسه نه دا سروس ختم کړئ. ایزي پیسه خو بېغمه استعمالوئ. که څوک په سپارټ نه پوه شوي کمنټس کې تپوس کولی شئ، ویډیو لایک کړئ او چینل سره سبسکرایب کړئ. ډېره مهرباني، والسلام.